وعلى آل محمد. يا ربي صل على نبيك دائما، صل على نبيك دائما وبعث هذه الدنيا وبعث. يا ربي صل على نبيك دائما، صل على نبيك دائما وبعث هذه الدنيا وبعث ثاني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د خدای پاک په فضل نن مونږ په یوې بلې جلسې سالانه کې د شمولیت توفیق ترلاسه کولی یو. ځینې خلک په وړومبي ځل په جلسې کې شاملېږي لګیا دي. ډېر داسې هم دي چې د سفر او د ویزې سهولت لري او کلونو راځي هغوی جلسې کې شاملېږي لګیا دي. د انګلستان اوسېدونکي هم داسې دي چې په وړومبي ځل په جلسې کې شاملېږي لګیا دي. لږه موده شوې ده د هغوی چې دلته راغلي دي او دلته آباد شوي دي. یا ځینې ماشومان دي چې په خپل هوش په حواس کې په وړومبي ځل د جلسې د ماحول نه به هغوی فایده پورته کوي. نو ټولو ته د جلسې په دغو 3 ورځو کې د جلسې د روحاني ماحول نه د فایده پورته کولو کوشش کول پکار دی. د جلسې پروګرامونه په خاموشۍ او په توجه اورېدل پکار دي. عمله په جلسې کې د شاملېدو فایده به کېږي. عمله د حضرت مسیح موعود علیه السلام د جلسې د انعقاد مقصد پوره کوونکي وي. لکه څنګه چې ټول خبر دي چې د جلسې په انتظاماتو کې ټول یا تقریبا 90% او په خاص طور چې کوم د جلسې د ورځو انتظامات دي دا د جماعت خلک په رضاکارانه تور کوي دي. نو ځکه په ځینې کارونو کې کمی او کمزوری هم پاتې شي.
خو دغه کمزورۍ او دغه کمی به موږ ټول شاملین به سمو او لرې کوو به. که یو خوا کارکوونکي به د خپلو کارونو جاج اخلي او د هغوی د سمون کوشش به کوي، نو ورسره میلمانه هم یعنې شاملین به هم د دغو کمو او د دغو کمزورو نه به صرف نظر کوي، او چېرته چې د کارکوونکیو ته د مدد ضرورت وي نو پخپله به ورمخکې شي او د هغوی د مدد لپاره به ځان وړاندې کړي. یووالي موږ کې عمله پیدا کېدی شي چې کله موږ د یو بل بار اوچتو، او که د مدد ضرورت وي نو د مدد کولو کوشش وکړو. نو دغه بنیادی خبره میلمنو ته او چې کوم میزبانان دي هغوی دواړو ته یاد ساتل پکار ده. په عام طور د کارکوونکیو او د میزبانانو د ذمهوارو او د فرایضو باره کې حضور فرمایي چې زه د جلسې نه یوې هفتې مخکې په خطبې کې دغه ذکر کوم او میلمنو ته د هغوی د فرایض باره کې د جلسې په ورځ چې کومه خطبه وي نو هغې کې یو څو خبرې کوم. زموږ د جلسو بلکې زموږ د جماعتي نظام عمده خوبي ده یا موږ یو بل سره په مینه او محبت عمله پاتې کېدی شو چې کله هر یو خپل حقونه او خپل فرایض په احسن رنګ کې پوره کوونکي وي او په هغې باندې پوهېږي. خو بهرحال نن به دواړو ته یو څو خبرې کوم او دې طرف ته به د هغوی پام ګرځوم. کارکوونکو ته خو ما په تېره خطبه کې حضور فرمایي چې څه نه ویلي، خو تېر اتوار چې کومه معاینه کېږي د جلسې د انتظاماتو نو په هغې کې مې د هغوی پام دې طرف ته ګرځولی و چې د هغوی رویې څنګه پکار دي چې وي او څنګه به هغوی کار کوي. د خدای پاک په فضل یوې اوږدې مودې راسې دا کار کوونکي او په دې کې اکثر دا ور پکار چې اکثریت ډیوټي ورکوي لګیا دي، نو ځکه تر څو پورې چې د کار باندې د پوهېدو او کار په ښه رنګ کې د کولو سوال دی، نو د دې ځي کارکوونکي اوس ډېر تربیت یافته شوي دي او هر کال نوي شاملېدونکي کارکوونکیو او ماشومانو او زلمو هلکانو ته چې کوم د مخکې کار چا به چې مخکې چې کار کړی دی همدغه شان افسران چې کوم دي هغوی د خپلو تجربو نه فایده پورته کوي او د دوی تربیت کوي یا تربیت ورله ورکوي. خو ځینې خبرې چې زیات پام غواړي د هغوی یادګیرونه هم کول بیا پیښیږي. نو دا وخت به میلمنو او میزبانانو دواړو ته به د دواړو پام به د یو څو خبرو طرف ته ګرځوم لکه څنګه چې حضور فرمایي چې ما وویل. ټوله کې لومړۍ خبره د کارکوونکو لپاره دا ده چې هغوی د دغو خلکو خدمت لپاره ځان پیش کړی دی چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د طرفه جاري شوی بلکې د خدای پاک په حکم جاري شوی په جلسې کې شاملېدو لپاره راغلی دی او دوی څه دنیاوي میلې کې شاملېدو لپاره نه دي راغلي بلکې خپل روحاني علمي او د اخلاقي معیارونو بهترۍ لپاره دوی راغونډ شوي دي. او زه امید لرم
چې همدغه سوچ د جلسې کې شاملېدونکي د هر تن دی او په کار هم دی چې دا وي. ګینې په جلسې کې د هغوی شاملېدل به بې مقصده وي. بهرحال کارکوونکو ته دا همیشه یاد ساتل پکار دی چې د مېلمنو رویه چې څنګه وي، خو کارکوونکو ته د اعلی اخلاقو اظهار کول پکار دی او د هغوی د جذباتو او د احساساتو خیال ساتل پکار دی. که یو مېلمه یا شاملېدونکی یو تن که غلطه رویه هم خپلوي، نو د کارکوونکي کار دا دی چې هغه به خپل جذبات په کابو کې ساتي او هماغه شان هغه رویه د هغه له جواب نه ورکوي. چې هر کارکوونکي د خدای پاک د رضا له خاطره د مېلمنو خدمت لپاره ځان وړاندې کړی دی، نو بیا هم د خدای پاک له خاطره د ځینې مېلمنو غلطې رویې هم که برداشت کول در پېښ شي، نو برداشت یې کوي. عموماً تاسو د خدای پاک خوشنودي او رضا ترلاسه کوونکي جوړېدی شئ. موږ چې د کوم نبي منونکي یو، د هغه اسوه حسنه مېلمنو لپاره څه وه؟ داسې مېلمانه نه چې کله کله به راتله، یعنې کال کې یو ځل د جلسې لپاره راغله، بلکې هغه خلک چې په همدغه ښار اوسېدونکي وو، هره ورځ به ورسره ملاوېده او که هغوی د غربت د حالت په وجه روټۍ ته راوښتي وو یا هسې روټۍ لپاره راوښتي وو او بیا هغوی راغه او ډېر وخت پورې ناست وو، خبرې کولې او د هغوی ارام او د هغوی په کار کې د هغوی د لاسه خلل راتلو، نو هېچېرې ورته هغوی دا نه وي چې وخت نه مخکې مه راځئ، زه مصروفه یم، یا که روټۍ خورئ نو ژر بیا لاړ شئ، ځکه چې ستاسو دلته ناستې په وجه زه خپل ځینې کارونه بیا نشم کولی. د خلکو دا حالت او د مېلمنو د برداشت کولو لپاره د هغوی صبر او حوصله چې خدای پاک ولیده، نو خدای پاک مؤمنانو ته دا فرمایلي وو چې فیستحیی منکم، چې هغه ستاسو جذباتو خیال ساتي او تاسو د منع کولو نه حیا کوي، خو خدای پاک دا خبره کولو نه، خو خدای پاک هیڅ خنډ نه لري چې تاسو دا خبره وکړئ. نو ډېر وخت پورې یا بغیر د څه وجې نه د نبي په کور کې مه کښېنئ او هغه له تکلیف مه ورکوئ. نو یو خوا خدای پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مېلمستیا د اعلیترین اصول ذکر فرمایلی دی، یا د اخلاقو د اعلیترین کېدو ذکر فرمایلی دی. نو ورسره مېلمنو ته هم په خاص ډول دا حکم ورکړی دی چې که مېلمه یې نو د خپل د حق نه تجاوز مه کوئ، د خپل د حق نه مخکې مه ځئ. د مېلمه چې کم حدونه دي، کم قید دي، د هغوی دننه پاتې کېدل پکار دی، د هغې د دننه پاتې کېدو ضرورت دی. نو مېلمنو ته هم د خپل د مېلمه کېدو ناجایزه فایده نه ده پورته کول پکار. بیا اغیارو سره هم د مهمان نوازۍ معیار د هغې مقام او بلند حوصلګي یو داسې معیار و چې انسان ورته حیران شي. د دې مثال موږ ګورو چې یو غیر مسلمه چې کله راغو د مېلمه په تور هغوی د هغه خاطر مدارت هم کړی و، او سهار چې هغه ځي نو د هغه تلو نو بستره یې ټوله ګنده کړې وه او بیا هغوی په خپله دا وینځله، او صحابه رضوان الله علیهم ورته عرض وکړو چې موږ له د خدمت موقع راکړئ، موږ حاضر یو
تاسو ولې په خپله تکلیف کولی دی؟ هغوی ورته فرمایي چې زما مېلمه وو ځکه به مو زه دغه ګند صفا کوم. نو دا هغه اعلیترین اسوه ده چې هېڅوک یې مقابله نشي کولی. زموږ په دغه جلسه خپل هم راځي او پردي او څومره چې دا راغلي خلک دي دوی اعلی دوی ښه اخلاق لري یا د دین زده کړې لپاره راځي یا د اسلام او د احمدیت باره کې د معلومات اخیستلو راځي. بشري کمزورۍ خو په هر یو کې وي. څه زیاتې د چا نوم شي نو موږ دا نشو ویلی چې دا خلک بد اخلاقه دي او د دوی نیتونه نیک نه دي. دا ځینې کمزورۍ دي بشري چې د هغې په وجه ځینې وخت څه لږه ډېره خبره وشي او که هم شي نو بیا برداشت کول پکار ده. دا بالکل صحیح خبره ده چې یو احمدي که هغه میلمه دی که کوربه دی هغه ته د اخلاق مظاهره کول پکار ده. خو چا چې ځان د جلسې د میلمنو د خدمت لپاره وړاندې کړی دی نو هغوی ته خو د زیاتو د ښو اخلاقو مظاهره کول پکار ده. که د کارکوونکي له طرفه د صبر او د خوش اخلاقۍ مظاهره به کېږي نو بل به پخپله شرمنده شي. نو هر ډیوټي ورکوونکی په هره شعبه کې چې چېرته هغه ډیوټي ورکوي د اعلی اخلاقو مظاهره هغه ته کول پکار ده. او په دغه ورځو کې پکار ده چې هغه دا یو لوی چیلنج ځان دپاره وګڼي او د اعلی اخلاقو مظاهره دې کوي. خدای پاک په قرآن کې همدغه طرف ته پام ګرځوي او فرمایي چې قولو للناس حسنا چې خلکو سره ښه او نرمه خبره کوه، په نرمۍ خبره کوه، په ښه طریقه خبره کوه. دا هغه بنیادي څیز دی چې د جګړو ختمولو او د اعلی اخلاقو څرګندولو لپاره ضروري دی. دا اصول صرف د خاص موقعو لپاره نه دی بلکې همیشه لپاره دی. او کله چې د انسان دا عادت جوړ شي نو خفګانونه او زیاتی بیا اړوکېدی نه شي. نو میلمنو او کوربه د دلته هم او همیشه د خدای پاک د ارشاد ځان ته وړاندې ساتل پکار دی او په خاص طور په دغه ورځو کې خو ضرور په دې عمل کوئ چې ځکه چې دغه ماحول به په خاص طور ټول په یو ځای خوشګواره جوړو دې لپاره چې د کوم مقصد لپاره دلته راغونډ شوي یو هغه دې پوره شي. او هغه دا دی چې خپل اخلاقي او روحاني حالت به ښه کوو. همدغه اخلاق دلته چې کوم راغلي پردي خلک دي هغوی ته به د اسلام د اعلی خلق د ښودلو ذریعه جوړ شي. دا یو خاموشه تبلیغ دی. میلمانه هم او کارکوونکي به هم دا خاموشه تبلیغ پیلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تله کې د حسن خلق نه زیات وزندار څیز بل نشته. او بیا دا هم چې د اعلی د ښو اخلاقو خاوند د مونځ او د روژې د پابند مقام ترلاسه کړي، یعنې د نیکۍ توفیق ورته ترلاسه کېږي. او په خاص طور چې د خدای پاک د رضا له خاطره د نیکۍ توفیق ملاویږي نو بیا د هغه د عبادت طرف ته هم توجه پیدا کېږي او د خدای پاک د شکرګزارۍ توفیق ترلاسه کېږي. د خدای پاک د حکم مطابق زه د ښو اخلاقو مظاهره کوم لګیم. همدغه شکرګزاري د عبادت طرف ته هم د انسان پام ګرځوي. یعنې یو نیکي د اعلی معیار د نورو نیکو د کولو توفیق ترلاسه کړي انسان ته. یوه نیکي د اعلی معیار د نیکۍ توفیق بیا ورکوي. یوې نیکۍ نه بیا نورې ډېرې نیکۍ پیدا شي. نو کارکوونکي د په خاص طور دغه خبره لازمي کړي چې د
چې څنګه هم د بل سلوک وي د دوی په مخونو همیشه مسکا پکار ده. د دغه ظاهري حالت اثر بیا په زړه هم کېږي او بیا په زړه کې څه سختي نه پیدا کېږي او چې په زړه کې د بې وجې سختي پیدا نه شي بیا غلطې فیصلې هم نه کېږي چې کوم ځینې وخت د جوش د غصې په حال کې وشي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خلق دغه اعلی‌ترین معیار یو صحابي بیانوي او فرمایي چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه زیاته مسکا د بل چا په مخ نه ده لیدلې. بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو منونکو ته یو نصیحت دا هم فرمایلی دی چې نرمي کوئ ځکه چې څوک د نرمۍ نه محرومه کړی شوی دی هغه د خیر نه هم محرومه کړی شوی دی. اوس که په دغه خبره کارکوونکي او شاملین ټول پوه شي نو د دغه ماحول د برکتونو په وجه به د خیر او د برکت نه به جوله ډکې شي. کارکوونکي د خدای پاک په فضل د هر مېلمه په دلي طور د زړه نه خدمت کوي خو که بیا هم د چا زړه ته دا خیال راشي چې فلاني ته زیات تپوس کېږي لګیا دی او ما نه کم نو دغه خیال د لرې کولو کوشش پکار دی. خو ورسره حضور فرمایي چې زه خو ورسره د کارکوونکو له طرفه هم پکار ده چې دا خیال د ختم کړی شي. خو ورسره زه د جلسې شاملینو ته به هم دا وایم چې د جلسې دومره وسیع انتظامات د خدای پاک په فضل لکه څنګه چې ما وویل چې د رضاکارانو په ذریعه کې لګیا دي نو دا زموږ نوکران نه دي دې کې ځینې ډېر په ښه عهدو باندې دي او د مسیح موعود علیه السلام د مېلمنو د خدمت لپاره د یو جذبې نه ډک خدمت کوي لګیا دي. همدغه شان زلمي هلکان دي چې په سیکنډري سکولونو او په یونیورسټو کې سبق ویل لګیا دي جنکۍ هم دي هلکان هم دي همدغه شان ماشومان هم دي نو په یوه جذبه دوی ټول خدمت کوي. نو ځکه کله چا نه څه وړې کمۍ یا کمزورۍ تاسو وګورئ نو صرف نظر ورسره کوئ او یو مقصد ځان ته وړاندې کېږدئ چې صرف د خدای پاک او د هغه د رسول او د هغه د دین خبرې اورېدو لپاره دلته راغونډ شوي او چې دا مقصد هم د نظر وړاندې وي نو هیڅ قسمه د ګیلې بیا سوال نه پیدا کېږي. د جلسې د انتظامي کارونو کولو لپاره باقاعده یو نظام دی مختلفو شعبې دي د دغو کارونو چې د سهولت پیدا کولو لپاره جوړ شوي دي. که چېرته یو مېلمه ته په یوه شعبه کې څه کمي ښکاري یا څنګه چې د هغه مېلمستیا د هغه خیال چې د هغه په کار وجه شوی وي یا د هغه خیال چې د هغه حق دی چې د هغه مېلمستیا دې داسې وشي او هغه نه کېږي لګیا نو صرف د شعبې انچارج ته ولیکي په ځای د دې چې هغه د کارکوونکو سره څه جګړه شروع کړي او که دې کال دغه کمۍ لرې نه کړی شو نو بل کال بیا د دې خیال ساتلی کېږي. او زموږ د جوماتي نظام همدا خوبي ده او پکار هم ده چې د کمې کمزورۍ چې په ګوته کړی شي نو د هغې د لرې کولو بیا کوشش کېږي یا کوشش دې وکړی شي. د مېلمستیا د مهمان نوازۍ یوه اهمه شعبه د روټۍ د پخلي ده. د جلسې په ورځو کې د لنګر مخصوص ترکارۍ دي هماغه پخېږي. فلحال په دنیا کې هر ځای کې چېرته هم چې جلسې کېږي یا کم از کم هغو ځایونو کې چې چېرته پاکستانیان او هندوستانیان زیات دي سوای د یو څو ترکارونه چې هغه داسې دي چې د پردي ملکونو لپاره مخصوص دي او پردي ملکونو نه حضور فرمایي چې زما مطلب دی چې
څوک چې پاکستانیان یا هندوستانیان نه دي. حضور فرمایي چې جلسې کې شاملېدونکي زیاتره خلک یا د پاکستان دي یا د هندوستان دي، نو ځکه دا مخصوصې ترکارۍ یعنې الو غوښه او دال په لنګر کې پخېږي او روټۍ. خو چې څوک پخوي نو هغوی د هم بیا د دغې خبرې خیال ساتي چې صحیح ده چې روټۍ خو به موږ د خپلې خوښې په دوی باندې خورو، خو چې څوک پخوي نو هغوی د دغې خبرې په کار ده چې خیال وساتي چې دا روټۍ دی او ترکاری دی په هر حال سمې پخېږي او په خاص ډول غوښه دې ښه پخوي. حضور فرمایي چې زه خبر شوی یم چې پرون غوښه سمه نه وه پخه، مېلمانه لږ وو پرون، نو ځکه زیاته ګیله نه ده شوې. خو که نن هم دا حل وي نو بیا انتظامیې ته دې باره کې په سنجیدګۍ غور کول پکار دی. که د غوښې معیار ښه نه و نو انتظامیې ته په فوري طور د دغې خبرې باندې کاروایي پکار وه چې کړې وي چې د ښه معیار غوښه دې ورته ترلاسه شوې وي. حضور فرمایي چې زه امید لرم چې مېلمانه خو به د دغې خبرې شکایت نه کوي انشاءالله، او که کوي نو بیا دا به جایز شکایت وي، خو دا شکایت په غوسه نه دی کول پکار، په مینه د انتظامي پام دې طرف ته ګرځول پکار چې دا کمې دي دا پوره کړي. دغه شان روټۍ هم ضایع شي او موږ ته خو دا هم حکم دی چې د رزق د حفاظت کوو. بیا د جلسې شاملینو ته د دغې خبرې طرف ته هم پام کول پکار دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د اسلام یو حسن خلق دا هم دی چې مؤمن د بیکار او فضولې خبرې پرېږدي. او دا جلسه چې مسیح موعود علیه الصلاة والسلام په خالص طور د خدای پاک لپاره یعنې للهي جلسه هغوی ګرځولې ده، نو دې کې خو د هر قسمه فضولو خبرو د وخت د ضایع کولو نه پرهیز پکار دی. او د جلسې پروګرامونه په غور اورېدل پکار دي. د تقریر کوونکیو که ستاسو د خوښې دي او که نه، خو د تقریرونو عنوانونه به هر حال داسې ایښودل کېږي چې د هر چا لپاره فایدهمند وي، او په هر تقریر کې څه نه څه داسې خبرې وي چې د چا نه چا په زړه اثر کوي، نو ځکه که په غور یې اورئ نو اثر به هم کوي. او که تر څو چې ډېره زیاتې څه مجبوري نه نو د جلسهګانو مه پاسئ او مه ځئ. او لکه څنګه چې دا وخت حاضري ده نو د جلسې دوران هم په هر پروګرام کې هم داسې حاضري پکار ده چې ماشومان او د زلمي هلکان د جلسې دې ته د جلسې د اهمیت اندازه وشي او هغوی دې هم ځان د دین سره وتړي او دې لپاره دې کوشش کوي. نن سبا د دنیادارۍ په ماحول کې ماشومانو او هلکانو ته زلمو ته د دین د اهمیت احساس ورکول او دین سره د هغوی تړون جوړول دا یو ډېر لوی او اهم کار دی د مور پلار، او دې طرف ته په خاص طور پام کول پکار دی. د هرې مور او د هر پلار کوشش دې طرف ته پکار دی. خدای پاک دې ټولو له د دې توفیق هم ورکړي. د تربیت په لحاظ او د دین سره د تړون په تعلق کې د ټولو نه اهمه خبره د عبادت ده، او دې لپاره په موږ 15 وخته لمونځونه فرض کړل شوي دي. د جلسې په پروګرامونو او د مسافرانو په وجه ډېر خلک د بهر نه راغلي دي، نو د جلسې د پروګرامونو او د مسافرانو په وجه د کم خلک چې ډېر د بهر نه راغلي دي موږ نن سبا لمونځونه جمع کول لګیا یو، نو د هغې هم پابندي کول ضروري ده. په خپله هم پابندي کوئ او ماشومانو ته هم د لمونځونو په وخت کې که دلته په حدیقة المهدي کې دي نو ضرور راولئ، او د سحر لمونځ او د ماښام او د ماسخوتن لمونځ په وخت کې دلته نه دي او کورونو ته تللي دي، نو هلته هم چې کوم هغوی د ټولو کې زیات جوخت مرکز دی
یا جومات دی نو هلته د لمونځ کولو لپاره دی ځي، او که کورونه لرې دي د جومات نه یا د مرکز نه، نو بیا په کورونو کې سره د جمع د لمونځونو انتظام او اهتمام پکار ده چې وي. همدغه شان کارکوونکي هم چې د لمونځونو په وختونو کې که فارغ دي نو هغوی دلته راشي لمونځ دې وکړي سره د جمع. او چې څوک ډیوټي ورکوي لګیا دي نو هغوی د ډیوټي چې ختمه کړي نو ټوله کې مخکې پکار ده چې هغوی د لمونځ وکړي. څوک چې ډیوټي لګوي انتظامیه یا انچارج څوک هم وي نو هغوی ته هم د دغه خبرې خیال ساتل پکار دی چې ډیوټي چې لګوي نو د لمونځونو وختونه د نظر وړاندې ساتي، دا نه چې د ډیوټي په وجه د لمونځ وخت لاړ شي. داسې شفټ پکار دی چې بهرحال یو شفټ او بل شفټ ته دواړو ته د لمونځ کولو موقع ملاوه شي. که زموږ توجه د لمونځونو طرف ته نشته نو بیا زموږ ټول کارونه بیکاره دي. په انتظامي لحاظ به هم ځینې نورې خبرې کول غواړم. کوم خلک چې په خپلو ګاډو راځي نو هغوی پکار ده چې د انتظامیې سره د تعاون وکړي او چېرته او څنګه چې ورته وویلی شي چې دلته ګاډي ودروئ نو هماغه شان دې وکړي. په پارکینګ کې هم ځینې وخت مسلې پیدا کېږي، ځینې ضد کوي او د خپلې د خوښې د ځي لپاره د کارکوونکو سره په جنګ شي نو د دې انتظام خرابېږي او ځینې وخت دا خبرې د خطرې ذریعه جوړېږي او ځینې پریشانۍ ته پیدا کېږي یا خطر هم پیدا کېږي ته نه. همدغه شان د جلسې دلته د جلسهګانو علاوه چې کوم مسجد فضل کې لمونځ کولو لپاره راځي، حضور فرمایي چې د کارکوونکو پام خو ما د اتوار په ورځ دې طرف ته ګرځولی و چې هغوی ډیوټي ورکړي دې باره کې، خو چې کوم دلته راغلي شاملین دي مېلمانه دي او په دغه علاقې کې راځي لمونځ به کوي نو هغوی ته هم دا خبره یاده ساتل پکار ده چې کوم چې خلک مسجد فضل ته راځي لمونځ لپاره هغوی دې هم خپل ګاډي داسې ځایونو کې ودروي چې هلته د ګاونډیانو لارې دې نه بندېږي، د هغوی د کورونو لارې دې نه بندېږي، هغوی ته د تکلیف نه وي. زمونږ ګاونډیانو کې حضور فرمایي چې ما کارکوونکو ته ویلي وو اتوار په ورځ چې زموږ ګاونډیان دا شکایت کوي چې تاسو خپل ګاډي زموږ د کورونو مخې ته داسې ودروئ چې زموږ لارې پرې بندې شي او بیا موږ خپل ګاډي نه بهر راویستې شو، نه د کور دننه بوتلی شو. او ځینو خو تر دې حده پورې خبره کړې وه چې تاسو وایئ چې خلافت زموږ رهنمایي کوي، د چا چې تعلقات دي د کلونو راځي یا په اخترونو باندې چې تحفې ورله ورکړل کېږي یا د جلسې په ورځو کې چې رابطې جوړېږي نو هغوی وایي چې تاسو د خلافت ډېرې خبرې کوئ چې موږ خبره منو، نو یا خو ستاسو خلیفه هغه تاسو ته د ګاونډي د حق باره کې وایي نه یا تاسو د هغه خبره نه منئ. دا یوه داسې خبره ده چې هر چا لپاره د شرم قابله ده چې کومه د پردو خلکو زموږ باره کې دا اظهار کړی دی. حضور فرمایي چې زه خو بهرحال دغه خبرې ډېر شرمنده کړی یم او خبره د هغوی جایزه ده، صحیح ده. که موږ د هغوی لارې ودرو نو همدا دوه خبرې کېدی شي، نو دې طرف ته خاص پام وکړئ، په خاص طور د دغه خبرې خیال وساتئ. بېشکه ځان په تکلیف کې واچوئ خو د ګاونډي لاره چې بنده نه کړئ، هغه له تکلیف ورنه کړئ. اسلام چې څومره د ګاونډي حقونه د قایمولو تلقین کوي بل یو دین هم داسې په جار د دې تلقین نه دی کړی، خو که دې نه باوجود هم زموږ ځینې خلک په دې عمل نه کوي نو دا د شرم قابله خبره ده او هغوی ګناهګاره دي. په خاص طور هغو خلکو ته زه دا وایم چې د لندن نه بهر نه راغلي دي او یورپ نه راغلي دي، د جرمني وغیره نه، هغوی په خپلو ګاډو راځي نو هغوی ته پکار ده چې دغه خبرې خاص خیال وساتي. ځینې داسې دي چې خیال نه ساتي او ما ته ویلي شوي دي چې په ډیوټي باندې ولاړ ځینې هلکان چې کله د هغوی پام ګرځوي دې طرف ته نو هغوی بیا
هغوی سره هم ډېره نامناسبه رویه خپلوي او په غلط تور خبره ورسره کوي. نو یو خو د غلط ځای کې د ګاډي درولو جرم کوي لګي، د ګاونډي د حق اطلاف دا جرم کوي لګي، او بیا دغه رویې په وجه د ماشومانو او د هلکانو په زړونو کې د مشرانو ادب او احترام هم دوی ختموي لګي، او بیا هغه ماشومان به ورسره داسې خبرې کوي او بیا به بدتمیزي شي. نو ولې دوی په ابتلا او په امتحان کې اچي؟ نو داسې رویې چې کم خلک ښایي، نو هغوی چې دا خرج کوي او جلسې ته راځي او د دومره سفر کوي او راځي، نو د هر څه بیا بې فایدې دي. ښه به دی چې بیا هغوی اوروران نه شي. دا صرف دا چې دوی له نقصان ورکوي لګي، بلکې د خدای پاک د حکم خلاف ورزي چې هغوی کوي، نو د ماشومانو تربیت هم پې خرابېږي. زر فرمایي چې لکه څنګه چې ما وویل، نو آینده دې دغې خبرې بې خاص خیال د ساتي. په انتظامي لحاظ د نظافت د صفایي شعبه هم ده، دې طرف ته هم د خاص توجه ضرورت دی. همیشه یادګیرنه کوم چې نظافت او صفایي د ایمان برخه ده، موږ ته همیشه یاد ساتل پکار دی. میلمانه چې کله غسلخانه استعمالوي، ټوالټونه استعمالوي، په پکار ده چې صفا کوي او اوچوي دې او راځي دې نه. بیا ځینې شکایتونه راځي چې دومره اوبه پکې اچولي چې بیا بل تن هغې کې دوباره نشي تللی. د کارکوونکو دا هم کار دی، خو دا هر څه په کارکوونکو مه پرېږدئ، په خپله هم دې باره کې د هغوی مدد تاسو کوئ. همدغه شان په سړکونو او په لارو کې که ګلاسونه وغیره یا په کلاو میدان کې ګلاسونه یا ټینونه تاسو ښکاره شي یا لفافې که پرېوتې دي، نو هغه اوچتوئ او په کوړیدان کې اچوئ. او نن سبا یوه بله ضروري خبره ده چې د باران نه کېدو په وجه ګیا ډېره اوچه شوې ده. دا خطره ده چې ورته لګېدی شي. دا کټ کړی شوې ده او نور انتظام په ذریعه د دې د حفاظت کوشش شوی دی، خو بیا هم څه حادثه کېدی شي، نو ځکه احتیاط پکار دی. نو ځکه ډیوټي والا هم او میلمانه دې هم د دغې خبرې خاص خیال ساتي چې هېڅ قسمه د اور والا څیز دې په ځمکه نه غورځوي. او که څوک بهرحال یو حقیقت دی، حقیقت بیانول پکار دی چې نقایص لرې شي. نو که څوک د سګرټ څښلو عادت لري، نو هغه ته خو اصلا پکار ده چې د حدیقة المهدي د حدودو نه د بهر ځي او سګرټ وڅښي په دغه ورځو کې. خو دې نه دا ونه ګڼئ چې ما د سګرټ څښلو اجازت ورکړو یا زه د سګرټ څښلو اجازت ورکوم لګیم، او دا بد نه ګڼم. دا بهرحال یوه بدي ده او کوشش پکار ده چې دا لرې کړئ، دې نه ځان ساتئ. دې باره کې حضور فرمایي چې ما خطبې هم ورکړې وې. حضرت مسیح موعود علیه السلام دې ته حرام خو نه دي ویلي، خدای خوښ کړی هم نه دی، بلکې د ناپسندیدګۍ اظهار یې فرمایلی دی په ځینو مواقعو، او دې نه د پرهیز تلقین هغوی فرمایلی دی. او دې کې چې کم د نشاور څیزونو عادت وي چې کوم هلکان پکې واچي په غلطه سوسایټۍ کې چې هغوی پاتې شي، نو بهرحال دا غلطه ده او منع ده او ګناه ده. بیا په حفاظتي نقطه نظر په خپل ماحول نظر ساتئ، د جلسهګاه دننه هم او بهر هم څه شرپسند عنصر څه شر جوړولی شي، په دې طرف ته نظر ساتل پکار دی. که څه مشکوک څیز وګورئ یا څوک وګورئ چې مشکوک حرکات کوي لګیا دی، نو فوراً انتظامیې ته او ټولو کې جوخ شي کم ډیوټی باندې تن ولاړ یا هغه خبر کړئ. ښځه دې هم د دغه خبرې خاص خیال ساتي چې یوه ښځه دې هم په پټ مخ یا سره د نقاب جلسهګاه ته رانه شي، او په ګیټ باندې سکیننګ وغیره هم په سمه طریقه پکار ده، د هغې مخونه ګورئ، او د جلسهګاه دننه د دوی مخونه پټ نه دي پکار شوي. او د سکیننګ لپاره د خاص انتظام په وجه که وخت لګي او میلمنو د
انتظار باندې هغوی مجبوري نو دا تکلیف کدی نو دا تکلیف د هغوی برداشت کی احتیاط او سکیورټي بهر هر زیات ضروری دی د ښځو له طرفه ځینې وخت دا شکایت هم راځي چې د کومې د ماشومانو میندې دي نو ماشومان چې کم وي هغوی کم شور جوړوي خو د ماشومانو والا مارکیه کې چې کوم د ماشومانو میندې دي هغوی خو ماشومانو له څه نه څه څیز ورکړي یا ماشومان خو یا هغه څیز سره مشغوله شي یا ماشومان لوبې کوي یا څه خوراک کې مشغوله شي او په خاموشۍ لوبې کوي خو چې میندې هغوی چوپ کړي نو دا ګڼي چې اوس شور کول زموږ لپاره ضروري دي نو ځکه هغوی یو بل سره خبرې کول شروع کړي او ځینې وخت دا هم وي چې د جلسې د تقریرونو دوران هغوی خبرې کوي او شور هلته جوړ وي او چې کومې میندې داسې وي چې هغوی په خاموشۍ اورېدل غواړي نو هغوی هم نه پرېږدي چې واوري نو دغې خبرې خاص خیال ساتل پکار دی لجنات او هلته چې څوک ډیټا ورکوي هغوی ته د ماشومانو والا مارکۍ کې د ماشومانو شور خو برداشت کیدی شي د میندو شور نشي برداشت کیدی همدغه شان دا هم شکایت دی د ښځو له طرف ته چې ځینې وخت ځینې ښځې په مین مارکۍ کې هم د تقریرونو دوران بغیر د څه وجه خبرې کوي او چې کومې جنکۍ هغوی چوپ کوي نو هغوی سره هغوی په غلط رنګ کې خبره کوي او غلط جوابونه هغوی له ورکوي دا په هېڅ ډول مناسبه خبره نه ده خدای پاک دې ټولو ته د جلسې نه زیات د فایده پورته کولو توفیق ورکړي او دغو ټولو خبرو او په هدایتونو باندې د عمل توفیق ده هم ورکړي چې کوم حضور فرمایي ما اوس ورکړه یا ستاسو په پروګرامونو کې چې کوم لیکلي شوي دي خو یوه خبره یاد ساتئ چې په دغو ټولو هدایتونو باندې حاوي یوه خبره ده چې د هر چا لپاره فرض ده هغه انتهایی ضروري ده او هغه د دعا د جلسې د کامیابۍ لپاره خاص طور باندې دعا وکړئ چې خدای پاک د صرف او صرف په خپل فضل دا جلسه په هر لحاظ بابرکته کړي او د هر شر نه د محفوظ وساتي او موږ ټول د هغه فیض ترلاسه کړو چې کوم لپاره موږ دلته راغونډ شوي یو همدغه شان زه دا هم ویل غواړم چې د ریویو اف ریلیجنز د اهتمام د لاندې د همیشه په شان سوخکان هم د حضرت عیسی علیه السلام چې کوم کفن و د هغې باره کې نمایش د هغوی په مرکې کې لګېدلی دی همدغه شان القلم پروجیکټ هم دی هغې سره او همدغه شان د ارکایوز د شعبې د اهتمام د لاندې یو نمایش لګېدلی دی هغوی دا به هم یو داسې څیز وي چې کتل پکار دی معلومات کې اضافې لپاره به وي همدغه شان دې ځل د انګلستان د تبلیغ شعبې د قرآن د نمایش اهتمام کړی دی او امید دی چې انشاءالله هغه به هم د خلکو لپاره معلوماتي وي هغه مونږ ګورئ همدغه شان نن دوه ویب سایټونه دي ټرو اسلام او ریشنل ریلیجن دا به هم نن شروع کېږي د تبلیغ شعبې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې یوه آنلاین تقریري مقابله هم ایښې ده او هغې کې هم ډېر خلک شاملېږي لګیا دي نو دا هم یو خصوصیت دی د جلسې چې نن دوی شروع کړی دی بهرحال د دغو ورځو د معمول چې کوم د جلسهګاه پروګرامونه دي د هغې نه علاوه دا خبرې دي پروګرامونه دي د نمایشونو نو دغو پروګرامونو نه هم خلکو ته استفاده کول پکار ده خدای پاک دی وکړي چې دا ټول شاملین دي د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعاګانو نه دي برخه واخلي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر